عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا او یو سړی قسم وخوړ چې دا زما لور ده، دا به زه هغه سړی له په نکاح ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راکړي. لورې وا خوښه حیوانو خیال پیدا کړی چې ټوله دنیا خو بچا سره ای نه، لہذا چې دا لور مې راناړو ودیږي نه. لور ځوانه شو، خیال پیدا شو د مور او پلار چې دا خو به انسانی حق دی، دا اوس ودول پکار. الته سړي قسم خوړلې چې ټوله دنیا به د دې په مہر کې څوک راکړي، نو هغه سړي له به په نکاح وکړي. مسله پیښه شوه، صاحب اوس ګرځي، یو نه تپوس کوي، بل نه تپوس کوي، بل نه. راغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته صاحب داسې قسم می خوړلې. هغه ورته وی چې بچیا د لور چې چاله په نکاح ورکې او ستا ګډ جوړ ور سره وشي، نو د دې لور په مہر کې دا غسړی نه قران وایي، نو چې په مہر کې دله قران ورکی نو قسم نبم حانس نشي او لور بدیم واده شي. وی چې ټوله دنیا مې ویلې دا ویل د قران قیمت چې ده نه دنیا دا او نه ما فيها ده. د قران کریم قیمت د ټوله دنیا نه پیوچت ده. تاسو خیال راغی؟ دا یو جواب. دویم جواب داو چې دینه دا ثابت شو چې مال ضروری نه دی، مہر پکار دی اچار. دویم جواب گویا دا دی چې د 1,40,000 پیغمبرانو د هر یو پیغمبر قانون جدا جدا، د هر یو پیغمبر شریعت چې ده هغه جدا جدا. لکه دغه آدم علیہ السلام رستو برازی گویا رستو جمعو کی چې بچی به پیدا کېده نو به جوړو یو زوی او یو لور، نو یو جوړه به چې پیدا شو نو هغه بل جوړه سره به بیا بدل کول. مثلا دا جوړه پیدا ده دین وړاندې چې کومه بل جوړه پیدا ده د بخپل خور غیله ورکی او هغه بخپل خور دیله ورکی. نو د یو مور او پلار چې وړاندې اورستو پیدا شي نو خويندې ورونه یې کوي. تاسو خیال راغی؟ او د آدم علیه السلام قانون داو چې دغه وخت کې د دا قسمه خور او ورور نکاح چي ده دا روا. بیا آدم علیہ السلام تا دا ویلې شو چې تو ستا خزا په دې جنت کې اوسېږي، فکلا منها رغدا حيث شئتما، چرتم چې خوخی التخریس کوي، لیکن ولا تقربا هذه الشجره، دغه بوټي ته باندې نږدې کېږي. عام علما لیکي چې دغه بوټي چې د غنم بوټي، اختلاف پکې ډېر دی د ائمه محدثین ومنس کې، او بهرحال ډېر علما دې طرف ته دي چې دا د غنم بوټي. دغه وخت کې شیطان لعین خیالو کو چې په دې آدم زما بیړه تباہ شو.
شپږ لکه کاله ما د خدای عبادت کړو او د په سر زما عمر لبیړي غر کړ نو راشه دله هم څه چل جوړ کا او څه کویا ولا وکړ چې د خمرانه په جنت کې پاتې نشي عزیزانو دلته درې روایت چې آدم علیه السلام ته شیطان دا شرارت کولو چې ته دا دانه اخرى دې دانه کې دا اثر دی چې دا ته اخرى نو ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کدی او نه خورا نو تابع الله د جنت نو باسي اوس دا خبره شیطان د آدم علی السلام سره وکړه څنګه ځکه چې بی بی حوا او آدم چې دی دا خو په جنت کې او شیطانو د جنت نه بار نو دا خبره د دې منځ کې اوشوه څنګه دلته ائمه مفسرینو درې روایت نقل کړي یو روایت دا ده چې د جنت نهرونه چي دي هغه نهر کوم سورې چې ده دا شیطان په هغه لار نه نوته ځکه چې په سم لار خو ملائکو پر خونه نو په هغه لار نه نوته او دنه آدم علی السلام ته دا شرارت دویم روایت دا دی چې آدم علیہ السلام سره جنت غیر چاپیر دیوالونه د شیشو دي نو آدم علیہ السلام سره شیشو کې په اشاره خبره وکړي چې دغه بوټه کټاو خړو نو ټول عمر په جنت کې پاتې دریم روایت دا دی چې شیطان گو جنت ته دننه نشي لیکن په دروازه کې ور سره ولاړو دوی ولا دروازې ته راغلي او ور سره خبرې وکړي دا روایت په دې درې واړو کې صحیح روایت زکا چې دا قران سره مطابقت خوري قرآن کې الله فرمایي چې شیطان آدم او بی بی حوا ته وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور قسم او خورو دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې زه تاسو ته سم خبره کوم قسم آدم علیہ السلام دا سوچو چې د شیطان قسم وخورو نو دا خبره به جوړ رښتیاي ځکه چې آدم ته دا پته نه و چې په دروغ هم څوک قسم خوري دا پته ورته نه و چې په دروغ اوس کا آدم علیہ السلام اوس ویو د پاکستانیانو قسمونه لیدل تاسو خیال راغی نو حیران بوئے د خپل اولاد ته چې او پیړم غر کشه ما خود شیطان په قسم هم اعتبار کړو چې لا په دروغه قسم چوک چرته خوري دا تاسو سال جوړ کړي دغه اولاد ته چې اوس کته نو ډېر زیات به ورته خوشاله دي چې مليانو ته کته خوشاله دي تاسو وګورئ چرته په ټي وي کې یو ډمې له طلاق ورکړي په دې اخبارونو کې وګورئ یو حال د یو مولا بیان تراشي چې طلاق شوه دی د بل بیان تراشي چې فقه جعفریه کې وایي چې نه دی شوه د یو پیر سے بیان ته هغه ورځ راغله د لوی پیر بیان چې دا ډم او ډم ډیره ښه جوړای دا او مليانو ته اپیل کوم چې دا جوړای مکنده وو لوی ته په شرمونو شرمېږي
په پاکستان کې خو 70% طلاقیان تاسو په دې پښتنو کې وګورئ یو بل تاواز کې چې د خدای زویا وای کنه وای که خدای راولي رانه بد اخلاص نکي که پیغمبر راولي رانه بد اخلاص نکي خبرې د پاسه وای خزب په درې کانی طلاق ساتو د دې خلقو نکاح شته خدای راولي رانه بد اخلاص نکي سړی کافر شو چې کافر شو خزه په طلاق شو خزه په جدا شو اوس دې ک بیا کلمه و یو مسلمان شنو دې خزه سره بیا نکاح تړي ها نو که تاسو داسې د فتوا ورکولو شوقیان یې نو راشي کنه دا د پاکستان سربه چې دي د دې طلاقیانو خو یو هم نکاح نشته د چا خزه چې په کلب کې پردي سړی سره غډیږي او خپه خپه تړلی دا غي نکاحي د جمعې په ورځ د دې اخبارونو دا د منځ پاڼې وګورئ دا زن طلاق او نکاحونه شته مولا د خدای په قهر واوړی چې د خدای قهر موي چې هم وي لکه دمنه سغواړی او دمنه سغواړی داغه دلک نکاح خزب کرورونو خلق تار ورس خو ده دا زمون ملک عشری نظام چې زمون ملک څو وخت کې راشي نو موږ نه به موزیان جوړي او موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي آدم دې غریب د چاته آیا نکیږي ورپسې شي خزه په طلاق شو خزه په راشو چې هغه طلاقی درته وخامت چې د فتوی ورکول خوند تاسو کې ایمان وی ایمان درکې او واقع ځان ته مفتیان وایي قرآن درې فتوی ورکړي درې دا فتوا ولې نه جاری کوي په پاکستان باندې درې فتوی قرآن ورکړي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون خدای وایي چې د چا په لاس کې وي د ملک فیصله په قرآن کول او نیکی دا فاسقان دي ظالمان دي کافران سلیح کاله د پاکستان هر حکومت چې راغله اسلام پورې ټټوبه کړي دا او د ملک قانون اسلام کړي نه دی ولګوي په دې باندې فتوا کنه تاسو پس یو لکه او فتوا ولګوي چې په منټ کې ستا پلاس کې دي د ملک قانون بدلول ته ولی نه بدل نو غریب دم دی د چاته آیا نه کیږي نو د مولیانو په مخ راغلی بلدا چې د طلاق مدار په الفاظو دی په دې الفاظو کې حال وی ماضی وی استقبال اوس ابیله خبره ده چې د امام ابو حنیفه مذهب داده چې طلاق په غوسه کې کی بای سره راشي جی په ځان پوي نشم او صح غوسه کې مو خزه ته مې و چې یو دوه درې ما لاړې بیره ده ولولي جی مال بغیر د غوسې نه څوک خزه پریدي چې غوسه شوی نه ورته تاسو به خزه پریدي خو غوسه شنو طلاق ولا ورکی کړ څه چلو شنو طلاق ولا ورکی کړ یوا دویمه خبره ده چې کبه اختیار او به اراده دی د خلین اوته چې یو دوا درې نو دا خزب مغلظه شي او مغلظه دی توای چې دا به ترغه پورې تا ته نه روا کیږي چې تر سوې بل میړه نه کړي او هغه بیا طلاق کړي نه او بیا تا نکاح کړي یا دام پختنو دستور دی مړه کزه درالم نو خزب پدری کانی طلاق سات د سی وی کنه
او ورشي چې ورشي نو خزه پدری کانی طلاق دا مغه تغلیظ دی چې به حلالین به دا خزه د تن روانه نو د دې وجنا دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ بل دې کې ډېر احتیاط کوئ چې دا خزه یو بل ماشوم لته ور کړی ته هغه ورځ یو فیصله شوې ده نه بچو نه پس قاضي حکم کو چې دا خزه دې میړه نه جدا کړي دا د خور وا نه بچی شي دې کې ډېر احتیاط کوئ عام خلق پدې نه پويږي سړی براشي جدي جنې له زما خزي ته ور کړو او چې کوم الک سره زما زوی سره ته راو دلو هغه الک له نه کوم بل زوی له کوم دې خبره پويږي بل زوی له کوم نو صاحب بل زوی له مغه جنې وکي چې د خزي ولا ته ور کړو نو دا خپل خور کړي دا عمر له بیړی تبا دې د پر قانون از جانب شیر ده همه خواهش شوان و از جانب شیر خوار زوجان و فروع کم جنای چې د کمی خزه ته وروي د هغه خزه په ټولو زامنو دا جنای حرام کم لک چې د کمی خزه ته وروي د هغه خزه ټولې لوري په دې الک حرام دې کې ډېر احتیاط دا مسله ګور هر مولا نه د تپوس دم نه چرته سورګری یا بشاګولی پیرانه یو فتوا راغلی و قاضي سے پلی کلیو چې دغه دا سورته دا جنې زکه په حکم کوما چې هغه الک لای نه دا کړی چې کوم سره دې تار تیر او دلې دغه بل رور لای کړی خپل خور ورته لیکا ا سړی ویرو کو ماته چې اوس خو بچیم شوه مالور شاه قاضي سره جار څه کوي کوي مسله دا ضرور لدی خور په نکاح کړي نو دی وجنا ار مولانا دا قسم باریکات تپوس کولو جرأت نه کوي ځکه چې مونږ ته پته نه لګي مونږ دا خیال کړی چې جمعات کې امامي جوړ دی په پارڅ پويږي نه دغه امامانو غریبانو کڅس د کړي مستاسو د برکت ته هیر کڅس د کړیو کنه اوم ستاسو مهربانه ور سره داسي وي چای ته هیر خوراشي منځو کې او کېړای والی او ټپ ناری کې بارځي دا تاسو ته چرونه کو چې قران ستوي حدیث ستوي مذهب ستوي ایمان ستوي اسلام ستوي دین ستوي دا تاسو چا تاسو بنی لیدلی چې د امام نه تاسو کړی بس امام د دوی نه مخ کې پمنډي او غي د غي نه مخ کې پمنډي اده دغه قابل مولا زما د الکوالی زمانہ کې چرته د اجرا جنازه کړ امولیان راټینګو چې تا د اجرا جنازه او کاغه تاسو کې نه چې زم پوي کوم ما جنازه نه دا کړ زه چې ورته ودرېدم نو ما داوي چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر او سلام مې وګرځول مې جنازه کم ځای کړې په دغه خبرې مليانو نه ځان خلاص تاسو خیال راغی امړه کې خیال کوي چې بلا توره پیاچو خو مونږ ورته وکړو ته تخته نو کسیز د کړي می اده د قوم د لاستنا هیر ځکه چې کوم دکان نه سودا نه خرڅيږي داغه مال سخاش خراب شي زایش دغه سید مولام یو دکان دا مصلا او دغه علم چې ته په کلونو ته دانه سودا نه کې او نته تپوس کې نو هغه چا څورغلی هم تیر لکه ما یو نکاح کې یو مولا نکاح تړلو خطبه چې ویله څه وخت کې تناکحوا وتوالدوا ولو كان بالسقط هغه د سقط په ځای قسط تناکحوا وتوالدوا ولو كان بالقسط خیر نکاح چې دغه شو ما دا څنګه غوندي تاسو ته وګورئ مولانا صاحب دا لفظ سقط قسط نه
اچ سوچ کړ ماته له داستا خبره ټیک ځکه چې ثق یو شی ته وي او قسط بل شي ماته وې زه 50 کال وشو چې دیوبند نه فارغ شوم او دی کلی کې می پلار امام او د پلار په ځای امام په 50 کال کې د بسم الله ترجمه را نه چاته پوښتنه او چې سمې ویلي وغه ټول را نه هی نو قسط او ثق خلو انداز څخه چې ملابله بلا پکې نه ویلې چې مانار سي نو دې قوم د مهربانو نه هغه